السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم عبدالرؤف اورکزی د ایکرم پرمختګ پروګرام سره. ګرانو کتونکو، نن موږ ته یو داسې کس را میلو چې هغه خپلې زندګي نه تنګ دی. اوس موږ سره میلاو شو، نو هغه موږ ته دا خبره وکړه چې یاره زه د زندګي نه دومره زیات تنګ یم چې زه خودکشي ته راځي یم، ځان مړ کولو ته راځي یم. نو دوی نه پوښتنه کوو چې هغه څه د ستونزې دي دوی ته پېښې دي چې هغه دومره سختې خبرې کوي. نو درته وایي صاحب څه نومېږي او کوم ځای ګل نومېږم، منګال یم، کورم اوسېدونکی یم. تاسو ته څه مسله دی چې تاسو دومره سختې خبرې کوو، د مارګلو خبرې کوو؟ ورته ډېر زیات تکلیف دی ځکه چې مو ورتلي یو د زندګۍ نه ولوېدو، کرزوري شو، بس د واړه بچیان مو دي، بس هغه که وږي وي که تږي وي مو نور اخرپي و هغه نه مو ته مرګ ښه دی د زندګۍ نه. بس چې څه کسو نه موږ په ډېر بد حالات کې یو، ویلي چې وبل سولګر شو، متو شو، ډېره بده ورځ دی، ځنه ورځې نه مرګ ته ښه دی. او دغې زندګۍ کې خوشحال نه یو، ډېر کرزوری زیات یم، کرزو ته مال اوس نه رسېږي چې چا کرزه پرې کړم، خپل ځانه نشم ساتلی. بس هر وخت متوز دی، متضی کې یم زه. ای صاحب دا راته وایه تاسو د کومه خپا دی؟ پلاستیکي خپا دی؟ ګران کتونکو دا خپا ګوره پلاستیکي خپا دی، او دا خپا بل ماته شوې دی. دا څه مسله وه؟ چې شي کې ماته شوې دی؟ دا بم کې ورتلی وم، غره ته مې خار بولی و، خار مې وربور کړو، بس په لیارې کې بم نیوه ختم، په ځان نه یم پوه شوی، هېڅ پاته نه دی تلګېدلی. بیا په سپتال کې ځان یې پوه شوم، خلکو وړی وم چې یاره دا خو بم ورځولی دی، هېڅ اندازه نه دی ته لګېدلی. نو ډېر سخت ضعیف شوم، ډېر برباد شوم، هېڅ درک مې نه لګېږي. خیر ښېګړې صاحب دینې به درته وایه بس دې به څومره زیات څومره خرچه راغلې وي تاسو د علاج باندې؟ یاره لاسو لاکونه پورته پرې راغلی دی، خو ټولې مې قرضې کړي، غریبانه زیاته دی. اوس مې قرضوري یا نه پرېږدي چې چا لږې غټې پیسې روکړي دي، چا لږې لږې چا روکړي، یا به لږه ګزارار سره وکړي. اوس مې چال نه جوړېږي بالکل ته. بس داسې مظلومه یم چې نه مو مزدورۍ ته لاس رسېږي، نه مو بچیان مزدورۍ والا دي، ټول هلاک یم. بس زه یم چې لرې شوی مړ شوی دغه زندګۍ نه ښه وم. صاحب درته وایه څومره خرچه په وشوله دوی باندې؟ دا خرچه چا سره برداشت کړه که نه؟ دغه خپل پردي را سره برداشت کړه، ګزاره یې سره وکړه، داسې وښیه چې چا لاس یا 16,000 یا 10,000 څومره چا واس کې کېدو هغه یې سره وکړو. خو سیمونه چې غوړي مو واس کې نشته دي، هېڅ درک مې نه لګېږي. رزق ای صاحب درته وایه رزق تاسو کوم سایډه راسي؟ رزق مسله خو بیا تاسو ته ډېره زیاته وي. بس الله تعالی هغه دی، بس و بل ته ګزارار سره وکړو، لږه ګزارار سره کې لږ سوال وکړو، غریبانې وخت مطلب وظیفې ته ناست تاسو؟ هماغه معتاز وظیفې ته ناست وي، بس خپله وظیفه دی، خپل پردی کچې ته لږ روکي، بس خدای مهربانۍ سره. ای صاحب درته وایه تاسو حکومت سره چېرته رابطه کړې دی؟ یا نه هېڅ رابطه هم نه دی کړې، ځکه چې مو مخکې کې څوک شته نه دي. بس زه خپله پښو نه لوېدلی یم، داسې سړی مې نشته دی چې هغه مو په حکومت کې رابطه وکړي، لږه څه خبره وکړي، هېڅ وس مې نه هېڅ یوه مدد داسې نه دی کړی؟ نه هېڅ نه دی شوی سره، بلکل ته 1,00,000 روپۍ سره شوی و، هغه نورې پیسې مو ته هېڅ غریبانه نه دی میلاو شوی مو خپل حق. مطلب هغه زخمیانو والا روپیه تو ته نه دي میلاو شوي حکومت سایډه؟ نه ما 1,00,000 روپۍ میلاو شوي، نورې نه دي میلاو شوي. 4,00,000 روپۍ وي که څومره وي دغه یې صرف 1,00,000 میلاو شوي دي، او تاسو خرچه شوي دی تقریبا 19,00,000 روپۍ که نه؟ د نورې قرضه به تاسو کوم ځای نه کوو اوسه؟ بس الله به یودوو، یو بل ته به کوشش بکړو، دا بس ګزاره به کوو، یو بل ته به سوال زاری کړو، کیدای شي خدای حکومت ته رحم دین کړي، خدای پاک لوی دی، مسلمانو بدشهي دی، داسې خو نه دی، الله به مهربان شي، الله ته تمه کوو، نوره څه ضرورت تمه مې نشته. ګرانو کتونکو دې وخت مو سره یوه با موجود دی، خپه یې بم کې ورځېدلی دی، یوه خپه یې مکمل نشته پلاستیکي دی، دویمه خپه یې ماته شوې دی، او 5 ځایه نه تقریبا 11,00,000 خرچه شوې دی. هغه اوس ډېره زیاته قرضه پرغلې د خلکو هېر کړې ده، قرضه نشي برداشت کولی. دې نه علاوه حکومت کومې پیسې وي زخمیانو ته هغه پیسې یو ته نه دي میلاو شوې، نو زندګي نه انتهایي ډېر زیات تنګ دی. نو دا غواړي چې زه خپل ځان مړ کړم، ځکه چې دا خرچې به د اوس کوم ځای نه کوي، رزق بندوبست هم نشته دی، پردیو وظیفو ته ناست سترګې غړوي که چا چې ویر کړلو. نو کوم خلک چې د ویډیو کسو نو د با سره لږ مدد وکړئ، ځکه چې دغه غریب اوس دې حالت ته رسېدلی دی چې د ځان ختمولو ته تیار دی. نو د سکرین باندې به تاسو ته نمبر رسي، څوک دې سره مدد کول غواړئ
حکومتي خلک یا عموما مسافران خلک او دینه علاوه څومره هم پښتانه غیرتي پښتانه د ویډیو کسو نو دی ابا سره د زړه خلاص مدد وکړي ځکه چې دا هم مو سره معاشري کې شامل شي زندگی تیره کی موږ ته زندگی تیره کی هم خلکو ته معاشري کې زندگی تیره کی نو دوی سره تاسو زړه مدد وکړي